بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو کوشش کو چې دغه شانتي تورسرې راځي هغې له ورکو. مورې د کوم ځای ته بادوان کلي؟ څو بچي لري؟ شپږ لوریانې دي. شپږ لوریانې. زوی دې نشته؟ شته، واړه دي. زامن دې څو دي؟ درې. ګټه وټه نشته ګټه. خاوند به مې سبزي خرڅول، اوس نه خرڅوي. هیڅ هم نشته. دغه جنت کې به خدای تعالی مې د قسمې روژه مې په غوړې ده. زامن دې څو دي؟ واړه دي. نه مې واړه دي، درې یو شپږ نښه او نښه. یو مې پلار دی، یو مې سخر دی، یو زوی به سخر هم ما سره دي. خواښې مې مړه ده. څوک به کو دروغ وایي، خدای دې د خپل ایمان خلاص کړي. او کتونکو بیا په دې ګرانه کې ژوند ډېر ګران دی چې شپږ او نښه دا ونیسه. راځه دې خواته. او په 420 باندې د غوړو ګوتې وي. د کوم ځای ته؟ سردریاب. څو بچي دي؟ 4 بچي دي. خاوند مې صحیح کار نشته، کرایه کور هم دی. 4000 روپۍ کرایه رانه دي. څو کال نه دلته راځي؟ نور کلم سودا نه ده وړې د روح ولې اوس هم کډه راوړې ده. دا هم پیله ځل دی. بل کال راغلی چېرته؟ نه یم راغلی. دا هم پیله نو چېرته وښوده چې بل کال هم نه راغلی؟ بس دلته کې اوسېدلو نو بس دغه ښځو راته وویل څه کال وي دلته کې سودا ورکوي، غریبي هم نه راغلی. ورشه دا واله راشه دې خواته. تاسو چې د کوم ځای؟ خیالي صدریاب. خاوند دې شته؟ ګټه وټه بس خواري مزدوري کوي. صحیح. دا واله خواري. به څو بچي دي؟ 4 لکان. 4 جنکې. راشه دې خواته ته. 4 لکان 4 جنکې. کتونکو تاسو دغه زنانه ولیدې. دا یو زنانه له موږ دا غوړي ورکو، دا بوتل ورکو، او دا لوبیا ورکو، او دا چڼه ورکو. زنانه ولې دې وخت کې نشته دی؟ دغه زنانه چې کومه ده موږ واده کړې وه، رشته هم ورله کړې وه، او هغه چاته هم چې واده کړې وه هغه ورسره دومره ظلم زیاتې وکړو چې معذوره یې کړله. او چې معذوره یې کړله نو هغه معذورۍ نه پس چې کوم دی اوس پې موږ شرمېږو. تر دې د دې وخته دې وجې موږ چې کوم دی اوس رشتې داسې په پټ مخ نه کوو. دغه خبره ورسره ظاهر و. نو ډېر عجیبه شانتې کار یې کړی. او هغه هلک ته خو زه دا وایم چې پرېږدم خو دې نه، هر ځای کې چې پرېږدم خو دې نه. ظلم دې کړی دی، د ظلم تپوس خو به درنه کومه که نه. تورسرې سره دې ظلم کړی، زیاتې دې کړی دی، ډېر بې غیرتوب دې کړی. پردی لور خور چې کوم دی تا ته بس داسې بس ښکاري چې بس چېرته کې سو شو که نه. نو ډېر عجیبه شانتې کار یې کړی دی. نو دا هغوی ته چې کوم دی وررسو. الله دې قبول کړي. او د دغه شانتې خویندو لپاره را سره مدد کولی شي. ډېر زیات ضرورتمند دي. هغه نور ژوند چې کوم دی خو تېر دغه کې موږ په 1.5 روپۍ باندې ګوتۍ غوړي اخیستل، اوس په 420 د کمې اخلي. دا ډېره ګرانه ده. دا اوس موږ ورکوو. زنانه راغلې ده خو کیمرې نه هم سیټ ته کړې ده. داسې وله ورکوو. نو مننه. کتونکو هغه زنانه له موږ هغه هر څه ورکړل. اوس موږ یو زنانه له غوړي هر څه ورکړل که نه؟ تاسو د کوم ځای نه راغلي؟ موږ د شهیدانو نه مولیانو کلي. شهیدان دا کوم ځای کې دي؟ مولیانو کلي ورته وایي. شهیدان دغه بهلولي نه راښکته. ته کونډې؟ څو بچي دي؟ 6. څو کالونه دلته راځي؟ دا 2-3 کاله کېږي چې دلته راځي. ګټه وټه ستاسو څه ده؟ هېڅ هم نشته. زموږ یو بل زکات راکوي. دلته چې به راتلې لږ به مستفید کېدی که نه؟ بس دغه روژه کې راله تاسو هر څه راکوي. الله دې قبول کړي. دې خوا تاسو کوم ځای؟ د دې ځای کوم کونډی که نه؟ زه کونډی. ستاسو بچي؟ زما 4 دي. څو کال نه دلته راځي؟ زما 2 کاله وشي چې زه راځم. کتونکو دوی به چې به راتلل نو هر څه به وړل. موږ بیا ذکر کوو چې دا تاسو وینئ که نه، دا د غوړو دا پیکټ نه دی، دا په 420 روپۍ دی. ښه دا والا چڼه ده نه تویږي. وګوره چڼه ده نه تویږي. دغه ځان صدقه کړه. نو دا وړه خبره نه ده، ډېره زیاته ګرانه ده. خو چې ستاسو کومک او مرستې را سره روانې انشاءالله نو داسې خلکو له به څه ناڅه به ورکوو. کونډې دي او ډېر زیات ضرورتمند دي. نو مدد یې وکړئ. مننه. کتونکو دغه روانه سلسله کې کوم ځای به؟ د کلاډان یم. د ښکته کلاډان. څو بچي دي؟ یو زوی مې د لیونۍ دی. مزدورۍ مې څوک نشته. کونډی یم. دې مزدوري نشي کولی. به دغسې په کټ کې ناست دي. دې کټ کې نه څه دوم دی؟
حمیدالله حمیدالله دا حمیدالله ستا بچی دی او ها حمیدالله دا ونیسه ورکم ملکه او. غورځوي یې خو نه که نه 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 یې غورځوي او دا مو نیسه او دا مو نیسه ښه صحیح ده راځه را دې خوا شه اوس راځه راځه راشه دې خوا دم راشه دا کتونکو ورور او خور دي دا تاسو وینئ زه حمیدالله مور له دې خوا له ورشه شابه هغه ځای کې کېودرېږه شابه دې هلته ودرېږه بیا به غټې روجې به وړو ښه خوږې ښه روجې به وړو حمیدالله دې ځای کې ودرېږه دا دواړه چې کوم دي خور او ورور دي خبرې نه شي کولی دواړه خور او ورور دي که نه دا کوم ځای دي مورې ها ښکته کړو لاړه نه څو دوه کسه دا ونیسه دا ونیسه دا ونیسه دا ونیسه صحیح ده راځه راځه ها دې خوا راشه دې خوا راشه ها کتونکو تاسو تمانځو او جی زما خاوند په کار پروت دی و بچی مې ډېر مجبوري مې د خانانو سره کار کوو هېڅ بس مې نشته دا ونیسه و بچي دي خانانو سره کار کوي او راځه دې له موږ بله اوس غوړي م ورکړو ځکه مې دې کې غوړي ورکړه راځه مورې مورې د کوم ځای ته مرزو مرزو کونډې هوا کونډې څو بچي دي څلور لوریان مې دي مرزو کې د کوم ځای محمود خیلو محمود خیلو حاجي دا ونیسه مورې دا راځه دې خوا ښه خور ستا څو بچي دي ما شپږ جنکۍ یو میلک دی خاوند دې څه کار کوي مې لاس پلین کوټ چلو خو سکیډن یې کړی دی نو خپکې راډ او کلیپ لګولی دی دا میاشت یو سقابو شوله وشوله چې اپریشن یې وله کړی دی دا خپې اپریشن یې کړی کټ کې پروت دی او یور کرمیو بس هغوی خروس کو ناست وو څو بچي دي شپږ جنکۍ یو هلک دی یو هلک دی یو هلک چې کوم دی دې خوا راشه بچي دې خوا ته دې خوا راشه خاوند مې اپریشن کې کړی بس کټ کې پروت دی دا د شپږو خویندو یو ورور دی ته وګوره څه نوم دی اسرار اسرار څه شوي نه وي پلار بیمار دی او جی کور کې څه نه وي نه جی نه جی ته دلته رالې مور ته دې وی چې راشه او جی چې څه یوسو کور ته چې څه یو سکو اسم نو اسم اسم کور کې دا ونیسه دا ونیسه ښه صحیح ده راشه بچي دې خوا ته تا سره ده راشه ستاسو مور شته پلار دی څه کار کوي بیمار دی څه بیمار دی ملا کې درد دی ملا کې درد دی دا تو نیسه دا تو نیسه ها کتونکو دغه روانه سلسله اړم غواړي چې ډېر څه ولې ورکړو خو وي تشه جیبه ته مې دښمنې سم چې وس دست دی 400 روپۍ خو یو ګوتې غوړي دي ښه سوچ وکړې څه ترې جوړېږي او دا ساره داسې دا سلسله روانه ده څوک 2 وړي څوک 3 وړي څوک 4 وړي نو خو ستاسو مرستې را سره یې شوې انشاءالله ډېر څه به هم دې خلکو له ورکړو د شپږو خویندو یو ورور چاړاګان دا د دې مور سره لیونۍ بچي ډېره سخته ده مونږ سره اوس راشه د وحیدالله راشه دا وګوره وحیدالله چې کوم دی دې کټ کې صرف ناست دي او مور یې دغه راشه او نور څو بچي دي ریا واده کړي دي راشه دې خوا که نه ښه رالنډه شه او به یو دی نو دی خو به روکېږي در نه که نه روکېږي در نه نه که نه کور کې بس ناست دی لور مې ورسره ده واده کړې ده خو خدمت ولا هغه کوي دلته په لومړي ځل رالي دلته په لومړي ځل رالو موږ لکه یو بل له کار کوم د ورځې زه اکثر کور نه یم بس ولې چې بل له څه وکړم نو څوک پسې راکړي صحیح ها کتونکو ضرور یې مرسیال شه ډېره مننه خوشحاله اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي کتونکو مونږ پکې پرون چوټي کړې وه خو زمونږ بل ځای کې تقسیم هم کوو نو پرون پکې نری روجې خوم وې علیم خوم او غټې روجې خوم وې او دا چې کوم دی نو مونږ سره د بیرسټر عمر بختیار خان ایډوکیټ او خالد بختیار خان ایډوکیټ عمرزی او ورسره چې کوم دی نو ستاسو نوم دی عطاالله صاحب دا مونږ سره ټیم دی ستا نور باچا کوکو نو دا غوڼ مونږ ټیم یو دا غټې روجې پخېږي علیم پخېږي راشه دې خوا که نه دې خوا راشه دې چې کوم دی نو دې خبرې نه شي کولی ښه او دا واله راځه راشه دې خوا ته دې چې کوم دی دا ته واله شاوه راځه مورې زوی له دې ورکړم ښه
د دې چې کوم دی نه خمید راځه دا وګوره ځان سره دال اوړه غوړي ځای وځای که نه شاب چې چاله زه ورکوم نه وځه شاب راشه بچي راشه ونیسه راشه بچي راشه دا دغه خور ده چې نوري ښه دا هم خبرې نشي کولی هم نشي کولی نشي کولی که نه راځه راشه بچي راځه که نه ښه راشه جي دا والې راشه راشه دا والې تا یوړه لکه ته وړې بچي ښه ښه کتونکو دا اوس مونځ وشي د مونځ نه پس چې کوم دی نو دا بیا به علیم هم راځي او دا روجې چې کوم دی غټې روجې روزانه تازه پخېږي او دا خلک یې ښه په شوق وړي او خوري او الله دې دغه خیرات چې کوم دی نو قبول کړي دا کمې زنانه چې راغلې دې کې د عثمانزو زنانه وه دې کې د صدریاب خیالي وه دې کې د عمرزو میر عمرزو وه او دې کې د ترنو وه دې کې ګونګیانو نو داسې قسمه خلکه وړي بلکې ډېر داسې چې وس کېږي خو دا غریبي چې کومه ده دا ګراني چې دومره زیاته ده چې کومو خلکو به تیر کال زکاتونه ورکوله نو هغه چې کوم دی نن په دې اړ کې دي چې موږ ته به څه میلو شي خو میلو به نه شي ګراني دومره انتخاب ته رسېدلې ده نو په خپل چم ګاونډ کې د غریبو بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو خیال وساتئ څوک چې ښه کار کوي هغوی له داد ورکړئ د هغوی حوصله افزایي وکړئ سیاست په خپل ځای یو خپله خبره ده خو د الله سره چې کله روزګار ساتي نو دغه یو بیل کار دی دا معاملات به د الله سره ټیکو د انسانانو سره نه دا ډېر انسانان وي ډېر ښه او ډېر او ډېر زبردست په قبر کې دوی ما د عذابه نشي بچ کولی تا نشي بچ کولی بل نشي بچ کولی ما خپل بچی ښځه مور پلار نشي بچ کولی نو یو عام سړی به ما څه بچ کړي نو لحاظه موږ له دا نیتونه ټیک کول پکار دي خو د چا وس کېږي نو پکار چې په خپل چم ګاونډ کې غریبو سره ښېګړه وکړو پردې حق ونه وخو کور ته یوسو خوړی نه شو ویې غورځو د بل نه یې مباسو د دې خبرو نه مې اجتناب پکار دی نو راځئ چې په خپل چم ګاونډ کې د دې حالاتو مقابله وکړو د غریبانانو سره مرسته وکړو او ملاتړ وکړو او دا وګوره دا سلسله غونډه روانه ده دا به دې نه پس چې کوم دی دویمه کړی به کېږي عمرزو وي دویم نمبر دې ته څه وي د لیونو ښاره یعنې نیلامګر کې سوال راغلی خلک هم ښه دي او دغه شانتې خلکو خیال هم ډېر ساتي خدا ده چې په دې ټولو عمرزو کې چې کوم دی موږ سره خو مرسته کوي یا دا سلسله رواني د کلونو راځي نو دا د عمر بختیار خان عمرزی او خالد بختیار خان عمرزی طرفه چې کوم دی دغه سلسله رواني نو دویمه برخه کې کوشش کوو چې بیا راشو مونځ طرفه ته به ځو او دغه سلسله به رواني ډېره مننه خوشحاله